جنید بغدادي رحمت الله علیه داغه مبارک کور ته یو غل راغی. دومره ډېر سامان دی غل را جمع کړی دی چې اوچتولی نشي. دې دوران کې جنید بغدادي رحمت الله علیه خپلې کمرې نه رابار شوی دی، خو تیاره ده او د غل ورته شا ده. نو چې جنید بغدادي صاحب دې غل ته خواته راغلی دی، نو غل ورته وایي چې ښه دې وکړو چې راغلی، سامان مې جمع کړی دی، بس روچت که را سره چې دا یوسو او بیا به یې که خیر په دوو برخو کې تقسیم کړو. د غل دا خیال جوړې دا سړی هم چېرته د غلا په نیت راغلی دی، دا هم جوړ زما د غلا ملګری دی. نو ګوري ورته نه چې څوک دی او پېژني یې نه، وایي ښه دې وکړو چې راغلی او سامان مې جمع کړی دی، بس وړو یې دواړه به یې که خیر تقسیمو. هغه پنډ ډېر درونو. نو جنید بغدادي رحمت الله علیه دی ور په سر کو دی غل. اوس د کور مالک ته د هغه د کور سامان ور په سری چې شا بسې دا را سره وړه او په حقیقت خبر نه دی سړی. جنید بغدادي صاحب ور سره روان شو او سړی ورته وایي داسې ځه داسې ځه لاره ورته ښیي او یو ځای ته یې ورسولو، وایي بس دلته کې سامان وغورځوو. جنید بغدادي صاحب ته اوس دا غل خبره داسې جوړوي چې یاره دې ما نه پکې سړی سامان وانهلي. غل نو دغه ځای کې مغه خپل چل کوي، بانې مانې ورته جوړوي چې دا خو زه ډېر وختي راغلی وم، ډېر محنت سره مې سامان راغونډ کړی دی، تا خو تیار سامان راوچت کو دلته دې کوز کو، ستا ما سره برابره حصه نه کېږي، لږ غوندې پکې سوال او نور ځه. جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته فرمایي چې نه، زه پکې هېڅ هم نه علم، دا ټول ستا دي. غل ډېر زیات خوشحاله شو چې یاره ما ته خو داسې ملګری میلاو شو چې د سامان پنډ هم را سره راوړو او هېڅ هم رانه نه اخلي، دا خو ډېر ښه ملګری دی. ورته وایي چې که زما بیا ضرورت شي نو ته به کوم ځای میلاویږي، که زما بیا داسې یو پروګرام وي او زما ضرورت وي ته به ما ته کوم ځای میلاویږي. جنید بغدادي رحمت الله علیه هغه ورته د خپل جومات پته ورکړه، وایي چې زمونږ هغه ځای کې پلانکې جومات هلته راشه که خیر یې هلته به زه تا سره میلاو شم. د ویا خو اسانه خبره ده، هغه ځای خو ما هم لیدلی دی. هغه غل بلې شپې له راځي او وړکې خوشحاله دی چې داسې ملګری راته میلاو دی چې هغه هېڅ هم نه غواړي او په اسانۍ باندې به خپل کار هم کوم. د جنید بغدادي رحمت الله علیه دربار ته سړی رادننه شو او چې داسې مخامخ وکته او په جنید بغدادي صاحب باندې نظر ور پرېوته، ویې پېژندو چې دا خو هغه بېګانې ملګری دی. سړی کچه شو، شرمنده شو. جنید بغدادي صاحب هم ورته وکتو، نو واپس بیا تلیم نه شو، رالو او کوزې سترګې ټیټ سر کېناستو، وی چې ما ته معافي وکړه او ما نه غلطي شوې ده، ما ته دعا وکړه چې الله زما توبه قبوله کړي او د دې بدو چارو نه زه منع شم. جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته دعا وکړه. خانقاه کې هغه سړی دیره شو، تصوف او سلوک یې کولو هغه وخت کې یې رخصت کو چې خلافت یې ورته ورکړو. جنید بغدادي رحمت الله علیه په دې طریقه باندې د هغه سړي دی مبارک اصلاح وکړه. نو دا هغه تخلقوا باخلاق الله، هغه ښه صفات، هغه ښه خویونه هغه تاسو په ځان کې وی راولئ. دا مونږ ته زمونږ د دین تعلیم دی. الله تعالی دې په دې مبارکو دینی تعلیماتو باندې مونږ ته پوهه او عمل نصیب کړي. یو